د عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نه هوښیار سړی حسابېدو. د جنګ څومره مشورې چې به ده ورکولې، ډېر هوښیار سړی او عقلمند سړی و. د جنګ دا چارونه به ټول ده جوړول. مونږ چې دی ولیدو مونږ چې پاکه ربه دا کوم ځای ګیر شو. دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو، ده ته به څه وایو، دا خو زمونږ مشر دی. مونږ ورته وایو چې هلکه مونږ ته وایو چې څه کوې لکه، مونږ ورته وایو چې ته څه کوې، وایي چې نه رښتیا ووایه چېرته روان یې. مونږ ورته څه نه وي، وایي چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کو. مونږ ورته چې ښه رښتیا درته ووایو نو مدینې ته روان یو. عمر ابن عاص راته وایي چې راځئ زه هم ملګری یم، زه هم مدینې ته ځم، راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو، راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو. ولاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته اوښان کېنول. وی ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي. نبی علیہ السلام چې خبر شو کنه چې دا درې واړه را روان دي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې، مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې. خالد را روان دی، عمر ابن عاص را روان دی، عثمان ابن طلحه را روان دی، دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې. نبی علیہ السلام ډېر خوشحالېږي. ورور مې راپسې راغی چې تلوار کوي، نبی علیہ السلام ستاسو په انتظار کې دی. زه چې څنګه ورسېدم نبي علیه الصلاة والسلام لره که نه، وی نبي علیه الصلاة والسلام ته مې وفرمایل چې السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله. او بیا مې د نبي علیه السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه مې وویله. وی نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي، ما ته مخکې نه پته وه چې ستا په شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي، ته به ایمان له راځې. بیا ورته مې وویل چې د الله پاکه پیغمبره ډېر ملامت یم، ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي، ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي، د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم، ما له دعا وغواړه. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله، اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي، مخکې چې په کفر کې څه کړی هغه ټول الله ختم کړو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اللهم اغفر لخالد، الله خالد ته بخښنه وکړه الله. او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعه هم ډېره عجیبه ده. دی د اسلام ډېر سخت دشمن و. په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شي په هغې کې خو د ده لاس و که نه، دی شاغړې په غونډۍ باندې راوختو او دا ډېر غټ جنګجو هم و. خو ده وی زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. وی هغه څنګه؟ وی دا نبي علیه الصلاة والسلام چې په غزوه حدیبیې ته را روان و که نه، وی ما ملګرو ته ووي چې ځای ورته سي کوئ چې دوی راځي چې موږ په لاره کې حمله وکړو. دوی به دغلته کې پړاو اچوي، وی موږ چې دوی څنګه پړاو اچوي موږ به غیر چاپېره ناست وي، موږ به ناڅاپي حمله وکړو. وی مونږ ناست و هغې ځای ته، وی ناڅاپي نبي علیه السلام لاره بدل کړه، هغې ځای ته اړو رانغې، حالانکې څومره قافلې چې به راتلې دغې ځای ته به راتلې او نبي علیه السلام هغه لار پرېښوده به بل طرف لاړو. ما دې ملګرو ته ویل چې یاره دا سړی خو ډېر څه عجیبه غونته سړی دی، مونږ ورته دلته کېناستو او ډارې کې لاره بدل کړه. ما ورته چې خیر دی، بل یو ټیم را روان دی، هغه ټیم کې دوی مونځ د سره هم نه پرېږدي چې هغې ته صلات وسطی ویلی شي، د مازدیګر مونځ، د مازدیګر مونځ دوی د سره نه پرېږدي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې د مازدیګر مونځ نه قضا شو نو اهل و عیال ټول د هلاک شو. نو دوی د مازدیګر مونځ نه پرېږدي، بلکل نه پرېږدي. نو چې دوی په مانځه ودرېږي که نه مونږ به پرې حمله وکړو. مونږ په دې کې ناست وو، چې د مازدیګر مونځ ټیم شو، نبی علیه السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف، صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګري په ځان پسې ودرول، نیمې چوکیدارۍ ته ودرول. نو چې یو رکعت هغه یو څه کسانو د نبی علیه السلام سره وکړو، بیا هغه چوکیدارۍ ته ودرېدل، هغه نور راړه په نبی علیه السلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبی علیه السلام مونځ وکړو، او مې مونځ وکړو او مې چوکیداري کوله که نه. ما دې کسانو ته وویل چې یقین په الله وکړه په دې سړي سره خو هېڅ نه کېږي، ده سره اوس غیبي غونته کې امداد دی. ده خو چې کوم ځای کې مونږ ورته کینو نو بس ده طریقه بدله کړي، ده سره څه غیبي غونته کې امداد دی. وی هغې ځای کې زما په دې زړه کې د اسلام لږه مینه پیدا شوله. بل چې کوم ځای طرف ته به غزا له لاړم، د جنګ له لاړم که نه،
وی ښه د خپل قبیلې د طرفې به مې جنګ کو خو چې واپس په رالم په دې زړه کې به خفه وم مړه چې دا ته خپل ملګري وجنې خپل قبیله وجنې خپل خلک وجنې ته څه کوې څه په لاس راځي خو بهرحال د خانداني غیرت و په هغې کې لګیا وم چې ډېر تنګ شوم که نه ما دا اراده وکړه چې شام ته ځمه هلته به یا یهودي شمه یا به عیسایي شم مسلمانېدی خو ځکه نه شمه چې د دې پیغمبر خلاف ما دا خو زما سخت دشمن دی نو زه به ځم د دسته ته به چې په تا ایمان راوړم جاهلیت غیرت که نه په غزوه بدر کې زه د خلاف ولاړم په غزوه احد کې زه د خلاف ولاړم په غزوه خندق کې زه د خلاف ولاړم هر ځای کې ما ورسره جنګ کړی اوس به په ایمان راوړم ما وی چې زما شام ته یا به یهودي شم او یا به څه شم عیسایي شم او د خپل مذهب خو راته بد ښکاري ځکه څه ګټو ته سجدې لګو دا موږ څه کوو که نه دا مې اراده وکړه وی زما یو ورور دغه نوم ولید و هغه مسلمان و وی نبی علیه السلام دی ولید ته وویل که ما د ورور ته چېرې دا خالد ډېر هوښیار سړی دی ډېر عقلمند سړی دی او د ده د عقل او هوښیارتوب لږې خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګېدی څومره به ښه ته ورته د اسلام دعوت ورکړه ورور ته ولې وویلو که نه وي دا ورور مې ما پسې خط راولېږو چې ما پسې خط راولېږو وي ما ته وي چې اسلام ته راشه ما مې چې د ورور خط ولیدو ما ته وي چې نبي علیه السلام ستا صفت کړی دی لږ اسلام ته راشه چې دا خبره مې واورېده بیا په ځان نه پوهېدم چې نبي علیه السلام زما صفت کړی دی نبی علیه السلام چې دا ډېر هوښیار سړی دی ما اراده وکړه چې زه مدینې منورې ته خو ما چې یوازې به څنګه ځمه نو ولاړم بل ملګری مې کته عثمان دغه صفوان ابن امیه دا د امیه زوی امیه ابن خلف په غزوه بدر کې چې مردار شوی دی صفوان پسې لاړم ما ورته وی چې صفوان ما ورته وی ما ته وی چې هو ما چې په زړه کې مې یو خبره ده ما ته وی چې څه ما چې زه خو د دې پیغمبر نه ډېر متاثره یم ایمان پرې راوړم نو که تا پرې راوړم ښه خبره نه ده چې دواړه ملګري شو مدینې ته لاړ شو زموږ د قبیلې سړی دی زموږ د خاندان سړی دی په ټول دنیا به حکومت کوي نو موږ خو پرې بد نه ښکارو که نه او هغه کومه خبره کوي ښې خبرې کوي وی صفوان راته وویل که نه چې که دا ټوله دنیا پې ایمان راوړی یو دشمن یې پاتې شي نو هغه یو دشمن به یې زه یم صفوان وی چې هغه یو دشمن به یې زه یم زه په دې ایمان نه راوړم ما چې ټیک ده صحیح ده ولاړم عکرمه له دا مې دوست و د ابوجهل زوی عکرمه ته مې وویل چې عکرمه یو کار نه کړو چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو عکرمه راته هم دا ټکی وي که ټول خلک په ایمان راوړي او اخري دشمني پاتې کېږي هغه به زه یم بیا د عکرمه رضی الله هم ایمان راوړی په فتح مکه په ورځ باندې بیا لاړم عثمان ابن طلحه لا ما ته چې عثمان یو خبره کوم په لکه مې خبر راوړي خو چې ته وراره څه جواب راکړې نو عثمان ابن طلحه چې وایي څه خبره ده ما ورته وی چې دا پیغمبر نه دی محمد صلی الله علیه وسلم دی خو ډېرې ښکلې خبرې نه کوي دی وایي زنا مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي لورګانې مه وژنئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي د ګټو د لوټو سجدې مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي وایي خپلولۍ مه پرې کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي عثمان ابن طلحه راته وایي چې ویل څه غواړې خبره وکړه ما ورته وی چې ایمان پې نه راوړو وی چې ما خو د بېګانې اراده کړې ده خو تا ته مې نه شو ویلی ما خو هم د بېګانې اراده کړې ده ما ورته وی چې زه ملګری مې پیدا شو ما ورته وی چې ځو وی چې کو یو ځای د مکې نه اوزونو خلک را باندې شکي کېږي یو مقام ورته وښو چې هلته راځه زه به مالته وتیم ته مالته وځه راځه هلته لاړم عثمان ابن طلحه هلته موجود و هلته کې یو ځای شو روان شو چې اوس لوڼه یې په لاره کې خو د مکې یو سردار د عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نه هوښیار سړی حسابېدو د جنګ څومره مشورې چې به ده ورکولې ډېر هوښیار سړی او عقلمند سړی و د جنګ دا چارونه به ټول ده جوړول مونږ چې دی ولیدو مونږ چې پاکه ربه دا کوم ځای ګیر شو دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو ده ته به څه وایو دا خو زمونږ مشر دی مونږ ورته وی چې مونږ ته وی چې څه کوې لکه مونږ ورته وی چې ته څه کوې وی چې نه رښتیا ووایې چېرته روان یې مونږ ورته څه نه وي وی چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کو
موږ ورته چې ښه رښتیا درته ووایو نو مدینې ته روان یو. عمرو بن عاص راته وایي چې راځئ زه ښه ملګری یم زه هم مدینې ته ځم راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو ویلاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته اوښان کېنول وی ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي. نبی علیہ السلام چې خبر شو کنه چې دا درې واړه را روان دي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې خالد را روان دی عمرو بن عاص را روان دی عثمان بن طلحه را روان دی دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې. نبی علیہ السلام ډېر خوشحالېږي ورور مې راپسې راغی چې تلوار کوي نبی علیہ السلام ستاسو په انتظار کې دی. زه چې څنګه ورسېدم نبی علیه الصلاة والسلام لره که نه وی نبی علیه الصلاة والسلام ته مې وفرمایل چې السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله. او بیا مې د نبی علیه السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه مې وویله. وی نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي ما ته مخکې نه پته وه چې ستا په شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي ته به ایمان له راځې. بیا ورته مې وویل چې د الله پاکه پیغمبره ډېر ملامت یم ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي د الله پاکه پیغمبره ډېر ملامت یم ما له دعا وغواړه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي مخکې چې په کفر کې څه کړي هغه ټول الله ختم کړو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اللهم اغفر لخالد الله خالد ته بخښنه وکړه الله خالد ته بخښنه وکړه. او بیا وی بل صحابي راغی وی درې واړو د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې سره وړو ایمان راوړو. دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع ډېره دردناکه ده. د سار مانځله راغی اصل کې یو غلام و د معیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ یو غلام و نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو دی غلام ورته وویل ی عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي د به زما نه مزدوري ډېره غواړي. عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي وی 4 درهمه یا 4 دیناره خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي. عمر رضی الله تعالی ته د پیسې تپوس وکړو ته څه کار کوې هغه ته خپل کار وښو. عمر رضی الله تعالی ته دومره قدرې ووي وی دا خو ډېره نه ده 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځې کې ستا نه هغه غواړي ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي دا خو ډېره نه ده صرف دا خبره ته وکړه. خو د عمر رضی الله په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارښت کوم نو زه به معیره ته ووایم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده خو ده ته یې دا خبره صرف وکړه وی دا خو ډېره نه ده لاړ تي دا مجوسي غلام و ده په زړه کې وي خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم دا خبره پې بده ولګېده د عمر رضی الله ستا به هم فکر وکړم. خنجر یې واغست خنجر په دواړه طرفه باندې تیرو په دواړه طرفه او هغه خنجر به یې روزانه په اور کې ګرمو او بیا به د زخرو په اوبو کې کېښودو ټینګر چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا وله په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي نو ده دا لورو دا خنجر به یې ګرمو د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه خنجر پسې تیار کو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې د سهار ټیم و 27 ذیالحجه وه 28مه ذیالحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ 28مه ذیالحجه وه عمر رضی الله تعالی عنہ د سهار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو دا مجوسي غلام و د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر و چې عمر رضی الله په خنجر و د نیت تړلی و د مانځه نه غلی رامخکې شو راشاته شو
بل صحابي خپلې مصلې ته مخې کړو. دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي، دا دې وجې نه نور څه نه، خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي، پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي، نو دی به د مصلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مصلې ته او مونځ به هغه پوره کوي. دا طریقه ده. عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مصلې نه راشاته شو، بل صحابي مخې ته کو مصلې ته خپلې ته، نور څه یې ونه وي، چغې مغې یې ونه والي. صحابه په غلام ورمنډه کړه، غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر وواله، 14 صحابه نور هم شهیدان کړو. بل یو وخیار صحابي و هغه سره غټ کوټ هغه پې زر هغه ورتاو کو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته، خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کو او راپاړې پکې کو. خو ده کوشش وکړو د غلام چې ځان په خنجر ووي، نو صحابو ورله زر لاسونه ونیول، ځان یې وجې بیا هغه ورله لاسونه ونیول، ځکه چې تپوس ترې وشي چې ته ولې راغلی یې. ګرفتار یې کو، تیاره و سهار ټیم و، شاته صفونه ډېر لرې پورې تلي و، صحابه دومره پوه نه شو، شاتني صفونه والا پوه نه شو، ځکه شاته صحابه وایي موږ دومره سیره پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنه فقیرت که وروسته د بل صحابي اواز شروع شو. دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لږه شور غونته وشو، خو نور پوه نه شو، ځکه صحابه و داسې مانځه ټیم و دومره ورانې هغوی نه جوړه، د مونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه. دا غلام یې ګرفتار کو، جیل ته یې ورتاو کو. عمر رضی الله تعالی عنه کور ته وړو، چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنه بېهوشي راله، بېهوشه شو. صحابه ووله پی ورکړه په خوله کې، چې ورته پی ور واچول، معده یې سوری شوې وه، په خېټه کې بار ته روبیدل، پی بار ته روبیدل. عمر رضی الله تعالی عنہ فروت ته طبیب یې راوسته، ورله ډاکټر یې ورله راوست. د عمر رضی الله تعالی عنہ لږې سترګې وغړېدې د بېهوشۍ نه، چې سترګې وغړېدې خو زمونږ په شان سړی ونه چې هله ماله ډاکټر راولی زه مړ شومه، نه نه دا چغې روړې نه وي. ړومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنہ دا وی د مونځ څه وشو، د مانځه څه وشو، زه خو په مانځه ووالم که نه، نو د مانځه څه وشو، مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو. صحابو ورته وایي نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو، سر ته ورسېدو. وی ښه ما له اوبه راوړئ، ما له اوبه راکئ. نو صحابه وویله په جام کې اوبه راوړي، کیدای شي تږی یي، ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی تږی کېږي. اوبه یې ویله راوړي دی به څکي، وی نه ما له په کوزه کې اوبه راکئ، ډېرې راکئ. چې په کوزه کې وله اوبه راوړي، عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما پاسه زه اودس کومه، زه اودس کومه. زوی ورته خواته ولاړ دی، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، زوی ورته وی بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته، نو تیمم ووهه که نه څه اودس پکوي دومره تکلیف کوي. عمر رضی الله عنه ته وی عبدالله ما ته شریعت مه ښیه، ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیم، زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم، ته مې زوی زه دې پلار یم، ما ته دا مسله معلومه ده، ما ته مسله مه ښیه، خو راکئ اوبه زه اودس کولی شم. اودس یې وکړو، وی ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي، زه مونځ کوم، زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی. د مونځ اهمیت وپېژنئ، ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړي زه نن مونځ نشم کولی، د مونځ اهمیت وپېژنئ. وی ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه، په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی. عمر هغو ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه، په دې مسله باندې نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته یې لاس ونیو، وی ما د دې صاحب سره ستا نه ډېر وخت تېر کړی دی، زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم، ما ته تکیه کېده وی زه مونځ کومه. عمر رضی الله تعالی عنہ مونځ وکړو، چې مونځ وکړو صحابه وویله تسلي ورکوله
هیڅ پروا نشته ته به جوړ شي. عمر رضی الله تعالی فرمایل که تاسو ماله دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي زه سمېدو واله نه یم زه شهید کېږم زه مرم ما ته پته ده خو دا تپوس رارنه کوم چې زه والی چا یم چا ووالم دا راته ووایئ صحابه ورته وی فیروز غلام والی د معیره ابن شعبه کم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی نو عمر رضی الله تعالی وی الحمدلله الحمدلله الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه یم لګېدلی دا خبره وکړه وی الحمدلله شکر دی چې د هغه انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایل وی شکر دی چې هغې سړي نه یم ویلی چې څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي بیا سره د مونځ او بیا جهنم ته ځي نو شکر دا دی چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه ورته وی عمر فانسي کو عمر ورته وی څنګه یې فانسي کوئ زه ژوندی یم زه خو څه مړ نه یم چې تاسو هغه فانسي کوئ قصاص ترې نه اخلئ او که یې مړ شومه نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي کو قصاص اخلي خو فلحال خو زه ژوندی یم تاسو هغه څنګه وجنئ هله په جیل کې دی وي عمر رضی الله تعالی عنه په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرمه نه پاتې کېږم نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله وی عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه دا ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې څملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته ځکه نبي علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه دا د هغې په کور کې دفن و وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازت وي خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکو عایشه بیبي راله وی مورې زما بابا وی زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم ستا اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه وی دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاونې او په خوا کې به ورسره زم یمه دا خو ما ځان له د قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکومه زه دا فضیلت عمر ته ورکومه او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه زما اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي ګور امیر المؤمنین دی بادشاه دی بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو پلار ته وی بابا ستا د زړه ارمان پوره شو زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کړي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې عمر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو خپل زوی ته وی عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شمه یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروسته زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبي علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کو خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه اوس لا زه ژوندی یم کېدی شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه کړی
خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي کیدای شي دا اجازت یې کړی وي دړه نه پرې خوشحاله نه وي خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه اوسئ نو بیا به ترېنه اجازت غواړئ عمر رضی الله تعالی عنه باندې د زنکدن خوله راماته شوه نو چې کله به د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سمله وه ما ځمکې ته کوز که بچې ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم وایي بچې چې ما درته وي چې ما ځمکې ته کوز کړم ما په ځمکه سمله وه که نه زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم خپل مخ په خاورو کې ریګړه کړم او نبي علیه صلات وسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم زوی په ځمکه سمله عمر زما خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ یې په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو علي رضی الله تعالی عنه رالي وی عمر د مرګ نه ویرېدی چې جاړي عمر رضی الله تعالی عنه غلی د مرګ نه نه یریږم خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس وکړي زه به څه جواب ورکوم هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي 14 ټاکۍ هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي نو زه به څه جواب ورکړم عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي و د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی نو به عمر و زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی به څوک عمر و نبی علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو وی عمر ته جنتي او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي خو بیا هم عمر جاړي وایي زه به الله له څه جواب ورکوم کله چې روح ورکو وفات شو صحابو جنازه راواغسته رالو د عایشې بیبي کوټې خواله بار یې کټ کېښودو عبدالله ابن عمر رامخکې شو په ژړا شو وی مور بیبي عایشې زما پلار راغلی د اجازت غواړي